نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظیم. دا سورہ اعلی مکی صورت تے او د نزول په اعتبار سره دا د ابتدائی نبوت زمانہ کې نازل شوه دی، یعنی دریم سلورم پنځم کاله پورې چې کوم سورتونه نازل شوي دا په هغې کې نازل شوي ابتدائی سورتونه نه دی. الله سبحانه وتعالی پدې کې فرمایي سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیانوا د نامې د رب خپل چې د ټولو نه برتر دی، یعنی د ټولو نه اوچت ذات دی، د ټولو نه لوی ذات دی، د هغه پاکي بیانوا. په احادیثو کې دا خبر راغلی ده، صحابه ذکر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې سبحان ربی الاعلی د دین پس بیا صحابه ته حکم کو په خپل به امدا بیا وی سبحان ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی. چې الله پاک دا صورت نازل کو نو سبحان ربی الاعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا تاسو په سجدو کې خپلونی سي او فسبح بحمد ربک. نو دا یعنی ډیرو ځایونو کې په قرآن پاک کې راغلي دي. نو سبحان ربی العظیم دا په رکوع کې اوس مونږ تاسو وایو، سبحان ربی الاعلی په سجده کې وایو. بیا الله پاک فرمایي الذي خلق فسوى، هغه چې پیدا کړو نو درست کړو، یعنی څومره انسانان چې الله پاک پیدا کړي دي نو هغه اول په وجود د مور کې پیدا کړي دي او بیا سم کړي دي. والذي قدر فهدى، او هغه چې اندازه مقرر کړه بیا ورته لاره وښودله. نو په اندازه سره الله پاک هر شی پیدا کړی دی، یعنی بغیر بې اندازې یو شی الله پاک نه پیدا کړی. نو دې د وجې نه الله پاک فرمایي چې دا ما د هر یو څیز په اندازه باندې یعنی پیدا کړی دی. او بیا هر څیز ته الله پاک خپل خپل لار ښوولې ده. لکه ماشوم چې پیدا شي د ترتی درولو چل الله پاک ښوولی دی. دغه شانتې که د حیواناتو یا د پرندو بچي پیدا شي هغوی لا یعنی مور خوراک راوړي او بس خوله کې ورکوي، هغوی یې خوري او بس هغه چې کوم دی نو هغه شانتې د هغوی تربیت کېږي. نو دا ټولې د هدایت لارې دي چې الله پاک هر یو څیز ته ښوولي دي او هغه په هغې باندې چلیږي. والذي اخرج المرعى، او هغه ذات چې راوی وستله ګیا فجعله عصاء احوا، بیا یې کړله هغه اوچه چوره توره. دا ګیاګانې چې موږ تاسو وینو دا څنګه ښکلې شنې وي او چمنونه وي او باغونه وي، لیکن چې کله بیا یعنې د دې هغه وخت تیر شي او دغه سیزن تیر شي نو دا بیا بلکل اوچه کړسه شي او بس بیا چې کوم دی نو ګیا وغورځېږي، بس لاندې توره شي. بیا آخر کې سنقرئک فلا تنسى، مونږ به زر ولولو تا ته نو بیا به له تا نه نه هېرېږي. په احادیثو کې دا خبره هم راغلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحی نازله شوه نو چې جبرائیل علیه صلات وسلام به 20 کم سبق نو زر زر به ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت فرمایلو، ځکه چې هغه وی چې هسې نه مانه چېرته یو ټکي نیم پاتې شي یا هیر شي. او چې کله الله پاک دا خبره
یعنی دا ورته بیان وکړو چې سنقرئک فلا تنسى، مونږ به زر اولولو تا ته نو بیا به له تا نه نه هېرېږي. وایي د دې نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبق کې جلتي نه کوله، یعنی په یادولو کې. او جبرائیل علیه السلام پسې به زر زر نه وي، بلکې الله پاک ورپسې وفرمایل چې مطلب ته په قلار اول واوره، بیا به موږ ستا په زړه کې چې کوم دی نو یعنی هغه جمعیاوو او هغه به هغې له به قرارې ورکوو. الا ماشاء الله، مگر څه چې وغواړي الله. یعنی کومه خبره کوم آیات چې الله پاک ستا نه هېروي نو بس هغه به د الله منشا وي داسې، که دې هسې به تا نه نه هېرېږي. یعنی کوم الله پاک د منسوخ ډیر قسمونه دي. یو خدا دی چې الله پاک یو حکم را لیږلي او د هغې نه پس بیا یو بل حکم را لیږلي، یا د اسانۍ یا د بالکل له ختمولو. په یو آیات کې الله پاک څنګه د شرابو حکم اول راولېږلو چې د نشې په حالت کې مونځ ته مه نږدې کېږئ. نو بیا او اول چې کله صحابو تپوس کړو نو الله پاک ورته وفرمیل چې په دې کې د انسان دپاره فایدې هم دي او نقصانات هم دي. نو بیا د هغې نه پس هم صحابو پرې نه خو، بیا چې د هغې نه پس کله بیا دغه شو نو بیا الله پاک دویم دغه کې دا راولېږل چې مطلب دا تاسو اوس په منځونو کې به صرف د نشې په حالت کې نه ځئ. نو بیا د منځونو په وخت کې حرام شو، بیا ورپسې کلي طور باندې دریم ځل باندې حرام شو. نو دغه شانتي الله سبحانه وتعالی بعضې څیزونه به تدریج ختم کړي دي او بعضې چې کوم دی نو یکمش ختم کړي دي. نو الله پاک اوس فرمایي چې کوم یعنی نسخ یعنی الله پاک چې ستانه ایر کی بس هغه به الله پاک منسوخ کړي وي، هغه به ختم شي وي، هغه د مسلمانانو د زړونو نه الله پاک ایر کی او محوا کی او د پیغمبر علیه السلام د زړه نه محوا کی. او بل دا دی چې یو آیات وي او د هغې حکم پاتې نشي او مطلب دا حکم چې چلیدو پې نه وي. دغه شانتي ډیر قسمونه دي د منسوخ او د ناسخ. نو الله سبحانه وتعالی ذکر اوس فرمایي چې کوم الله غوښتي وي هغه تا نه هېر شي نو خیر دی. انه یعلم الجهر وما یخفا، بېشکه دی پوهېږي په ښکاره او په پټه خبره باندې. کوم چې ستاسو په زړونو کې دي په دل دماغونو کې دي نو هغې باندې الله پاک خبردار دی، او که تاسو کومې څرګندې خبرې کوئ نو په هغې باندې هم خبردار دی. ونیسرک لليسرا، او موږ به آسان کړو په تا باندې تلل په اسانه طریقه. فذکر، پس ته نصیحت کوه، ان نفعت الذکر، که چېرې فایده ورکوي نصیحت. یعنی کوم ځای کې چې د نصیحت فایده تا ته ښکاري نو ته نصیحت ورکو، خو د نصیحت ضرور فایده وي، چاہے که هغه وقتي طور باندې تا ته معلومه نه شي، خو لیکن نصیحت کول چې کوم دی نو دا ډېر ښه خبره ده. او وعظ نصیحت خو د هغې یعنی وختونه پیژندل پکار دی چې داسې نه چې یو سړی مطلب دا دی چې باتروم کې دی ته ورته د الله او د رسول خبرې کې، یا دغه شانتي یعنی موقع محل پیژندل. او داسې ځای چې یو ځای کې اوس مطلب دا دی چې ډم او سرودونه دي او ته هغه ته مسلې چالو کړي، نو یا مطلب داسې محفلونه دي چې هغه د الله نه د غیر محفلونه دي او ته پکې ورته وعظ نصیحت چالو کړي. نو داسې ټایم کې خو په سړي باندې اثر نه کېږي، هغه په هغه کار کې ملوث دی، د هغه ذهن ټول هر څه هغې طرف ته دي، او ته ورته د الله او د رسول خبره کوې، که چېرې هغه د کفر څه کلمه ووایي نو بس هغه خو به کافر شي بالکل. لہذا داسې ځایونو کې او داسې وخت کې پکار دی ذکر یعنی نصیحت وعظ نصیحت چې هغه د هغې دپاره ښه ټایم وي. بیا الله پاک فرمایي چې سیذکر من یخشا، زر به نصیحت حاصل کړي څوک چې ویریږي. څوک چې د الله نه یریدونکي او د هغه په زړه کې د الله پاک یره پرته وي نو هغه به د الله نه زر ویریږي، دغه واز نصیحت به په ده باندې اثر وکړي. او چې شکي بدبخته سړی وي او هغه ته الله پاک د هدایت نی کړي او نی ورته د الله پاک د هدایت اراده کړې وي نو هغه ته څوک هم هدایت نشي کولی. ویتجنبها الاشقا، او څنګ به کوي له دې نه ډېر بد نصیبه هغه خلک چې شقي القلب دي او هغوی چې کوم دی نو هدایت ته الله پاک نه کړي او دای په زړه کې یعنی د هغې دغه هم نه وي، یعنی د هدایت طرف ته راتلو هغه خیال هم نه وي، نو هغه ته به څنګه هدایت کېږي. الذي یصلی النار الکبرى،
هغه څوک چې داخليږي به اور ته ډېر لوی یعنی ډېر لوی د جهنم اور دی ډېرې اوچتې او غټې غټې غرغنډې دي نو دا خلک چې کوم شقي القلب دي او خبره نه اوري او الټا سر پې کېږي نو دی به الله پاک دغه اور ته داخل کي ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا به هغه نه مري په هغې کې او نه به ژوندی وي د دې مطلب دا دی چې مر خو به وله نه راځي لیکن ژوند به څه ژوند وي چې د یو سړي ته یعنی مطلب دا دی پای کې لطف نی پای کې مزه نه وي نو هغه خو بیا وایي چې یاره ماله خو د دې نه مرګ بهتر دی چې هغه هر وخت په عذاب کې وي څنګه چې په دنیا کې یو سړي زړه خراب دی او تا ورته ښې کاني ایښي وي چې یاره دا وخوره دا ډېر ښکلی دی دا ښکلی دی د هغه زړه خراب دی هغه له الټی ورځي هغه وایي ورکې که یاره لرې که د هر څه زما دی مخې نه نو دغه شانتې یو سړی چې کوم دی ډېر سخت بیمار دی هغه ته ډېر زیات تکلیف دی په سر یې درد دی یا په ګېډه کې درد دی او هغه ته ډېر ښه نعمتونه ته مخې ته کېدي هغه باندې هغه ښه نه لګي نو دا جهنم هم داسې یو ځای وي چې دې کې به نه سړی مري او نه به رغېږي او نه به د هغه ژوند په ده باندې لګي قد افلح من تزکا بېشکه کامیاب شو څوک چې پاک شو چا چې پاکیزګي اختیار کا او د الله سبحانه وتعالی نوم یې په زړه کې واچولو د الله عبادت کوي د الله ذکر کوي د الله د قرآن تلاوت کوي خلکو سره ښه یعنی خیر ښېګړې کوي او د الله په رضا خلکو سره نیک کارونه کوي او د الله دپاره هر یو کار کوي نو الله سبحانه وتعالی به چې کوم دی نو دی دله فلاح او کامیابي ورکي وذکر اسم ربه فصلی او یاد یې کړه نامه د رب خپل بیا یې مونځ وکړو چا چې فلاح هغه سړي ومونتو چا چې الله پاک ډېر ډېر یاد کو او د الله حکم چې کوم مونځ دی یعنی په ټولو حکمونو کې د ټولو نه ډومبې به د مونځ تپوس کېږي او د مونځ قایم کو نو دی وی کامیاب شو الله پاک فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو غوره کوئ ژوند د دنیا یعنی په انسانانو کې ډېر خلک دنیا ژوند ته چې کوم دی ترجیح ورکړی او د آخرت ایر کړی دی نو الله پاک فرمایي چې نه دا دنیا ژوند چې کوم دی دا خو عرضي دی او آخرت ژوند چې کوم دی نو هغه دایمي دی او هغه د همیشه لپاره دی نو دلته کې الله پاک پخپله وفرمایل والآخرة خیر وابقا اور آخرت ډیر ښه او ډیر پایدار دی ان هذا بېشکه هم دا دی لفی الصحف الاولی په صحیفو پخوانو کې یعنی د قرآن نه مخکې چې کوم تورات زبور انجیل یا په موسی علیه السلام کومې صحیفې نازلې شوي یا په ابراهیم علیه السلام او په شیس علیه السلام باندې کومې صحیفې نازلې شوي دي په هغه ټولو صحیفو کې یعنی دا راغلی دي چې دا ژوند چې کوم دی دا دنیا دا ژوند دا عارضي دی او د دې نه ښه ژوند چې کوم دی نو هغه د آخرت دی خو د هغه خلکو دپاره چې څوک د الله پاک نه ویرېدو د الله پاک ډېر ډېر ذکر یې وکړو او د الله په رضا یې کارونه وکړو او بیا یې مونځ قایم کړو او خلکو سره یې ښه یعنی پیش راغو په دنیا کې او دی وفات شو نو دی به بیا چې کوم دی په هغه جهان کې ښي صحف ابراهیم و موسی په صحیفو د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د رسول الله السلام داغه نه روایت ته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې سو نو رسول پاک صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل چې داغه په صحیفو کې عبرتناک مثالونه او پای کې یو مثالدار چې الله پاک فرمایي ظالم بادشاہ ته مخاطب شي چې اے ظالم بادشاہ ما تعالی خو بادشاہي د دې لپاره نه درکړي چې تر مال لپاسه مال جمع کړي بلکې ما خو تعالی اقتدار او بادشاہي دې لپاره درکړي چې ما ته د مظلوم بد دعا راونه رسي ځکه چې زما دا قانون دی چې د مظلوم دعا زه نه رد کوم اگر چې هغه کافر ولی نه وي په یو بل مثال کې عام خلکو ته دا خطاب دی چې عقلمن سړی هغه دی چې هغه خپل وختونه په دریو حصو تقسیم کړي یو حصه کې د الله پاک عبادت کوي
او د الله ذکر کوي او غور و فکر کوي د په کائنات کې او په یو حصہ کې چې کوم دی نو دی آرام کوي او د وضو کېدو او پاسېدو دواړو کې دی د الله سبحانه وتعالی یعنی یاد کوي او یعنی سار او ماسپتن چې کله وضو کېږي نو هم الله یادوي او چې کله بیا پاسي نو بیا الله پاک یادوي او بیا دویمه او درېیمه حصه داره چې یعنی دویمه خو د وضو کېدو دپاره شوه او درېیمه د معاش دپاره شوه یعنی د خپل ځان دپاره د خپلو بچو دپاره په هغې کې روزي ګټي نو دا عقلمند سړی دی چې خپل وختونه په درېو حصو کې تقسیم کړي دا نه چې هغه اړو بیلنس نه وي د هغه وختونه او هغه ته اړو پته نه لګي چې زما دا وخت په څه کې تېر شو شپه ورځ او پوره ورځ او پوره شپه چې کوم دی نو دی په غفلت کې تېروي نو دا ښه خبره نه ده او بیا وفرمایل چې عقلمند سړي باندې لازم دي چې د خپل زمانې نه یعنی واقف وي او په خپل مقصد کې لګېدلی وي یعنی د آخرت په مقصد کې او خپل ژبه د هغې حفاظت کوي د غلطو خبرو نه ځکه چې که چېرې ده ته دا پته ولګي چې زما هره خبره په ما باندې وبال دی او بوج دی او دا زما د عمل حصه ده نو دی به ډېرې کمې خبرې کوي دا کمې خبرې چې کوم دي نو دا هم یو عبادت دی څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه خبره نی که نه نو بدې خبرې نه پرهیز کوه بس چپ اوسه بیا الله پاک فرمایي چې یعنی مطلب دا دی دغه سړی به کامیاب وي چې کوم ډېرې کمې خبرې کوي بیا الله پاک یعنی د موسی علیه السلام په صحیفو کې څه فرمایلي ابو ذر رضی الله تعالی عنه بیا تپوس وکړو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په هغې کې ټولې د عبرت خبرې وي چې په هغې کې یو څو دا دي چې ما ته تعجب دی په هغه سړي باندې چې هغه ته د مرګ یقین وي بیا هم هغه خوشحاله وي په ژوند باندې د ژوند په یعنی د دې زندګۍ باندې هغه خوشحاله وي هغه ته دا پته وي چې زما له به مرګ راځي یو ورځ نه یو ورځ او بیا هم دی په دې ژوند کې خوشحاله وي او وایي ما ته تعجب دی په هغه سړي باندې چې هغه تقدیر باندې ایمان لري او بیا هم هغه په یو کار باندې غمجنه کېږي یا زیات خوشحالیږي یعنی په هر ده ته چې څه میلاو شي یعنی د دغه نه خواهش نه زیات نو دی په هغې باندې دومره خوشحاله شي چې بس الله پاک هېر کړي یا چې څه ته الله پاک والي نو دی دومره خفه شي چې بیا هم الله هېر کړي نو دا ښه خبره نه ده لہذا په تقدیر باندې چې دا خو چونکې الله پاک د مخکې نه دا څیزونه لیکلي چې د انسان سره به دا کېږي او د سره به دا کېږي نو دله د هغې باندې صبر کول پکار دي او د آخرت چې کومه الله پاک په هغې باندې وعدې یعنی فرمایلی دي نو هغې ته توجه کوي او بیا په هغې باندې صبر کوي او وایي ما ته تعجب دی په هغه سړي باندې چې هغه د دنیا د انقلابونو ویني د انقلابات ویني یعنی کوم انقلابات یعنی څوک د تخت نه کوزیږي څوک په تخت باندې خیږي او نن چې کوم دی نو وزیر وي وزیر اعظم وي او سبا چې کوم دی نو بیا په سړکونو دونه وي نو دا خو یعنی هر سړی ویني که نه خو د دې نه عبرت ډېر کم خلک اخلي ځکه چې وایي د خلکو عروج او زوال چې کوم مطلب دا دی تختونه ورته میلاویږي نو دوی عروج ته ورسي او بیا چې کله د تختونو نه کوشي او بیا په زوال کې کله په قیدونو کې او کله په سړکونو او کله چې په جیلونو کې پراته وي نو دا څنګه وخت د دې نه چې څوک عبرت واخلي نو هغه چې کوم دی دغه او که نه هغه وایي چې مړه به دا دنیا ټول کارونه په دې باندې مطمئن وي او بس دوی هم پکې دونه وي نو بس داسې کار دی او وایي ما ته تعجب دی په هغه سړي باندې چې د آخرت په حساب کتاب باندې یقین لري او بیا هم عمل پرېږدي یعنی دی عمل نه کوي او دی وایي چې حساب کتاب شته نو بیا خو پکار دی چې ته ډېر ښه عمل وکړې چې حساب کتاب ته لرې درانه شي که نه بیا الله پاک فرمایي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما دا سوال وکړو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه چې ستاسو په صحیفو کې د هغې یعنی ستاسو ته چې کوم قرآن الله پاک را لېږلی دی په هغې کې د هغې صحیفو نه هم څه خبرې شته
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې قد افلح من تزکا، دا وایه کنه وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. نو وای دا وایه کنه دا قرآن ټول وعظ او نصیحت دی. قرآن پاک چې وایه کنه نو په دې کې ټول د آخرت ذکر دی او انسان بار بار د انسان هغه یعنی توجه دې طرف ته راګرځي چې یعنی مطلب دا دی تو نیک عمل کوه او د آخرت دپاره کوه نو ته به کامیابي. الله سبحانه وتعالی زمونږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، زمونږ د مغفرت سبب دی وګرځي او یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي، مونږ ته به دا راتلونکي منظرونه آسان کړي او مونږ نه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. مونږ ته او زمونږ او په کورونو هسپتالونو کې چې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي یا الله ته شفایاب کړي، څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي یا الله ته معلوم دي، خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي، د حق او حلال د رزق فراخ سبب ټول مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله مونږ ته دا راتلونکي منظرونه هم آسان کړي او په آخر کې مدازم شانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.